الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مسلمانان ورونو موږ تاسو الله تعالی خپل عبادت لپاره په مقدس مکه باندې پیدا کړی او الله تعالی خوشحالي کې په دې باندې چې ډېر خلک چې څومره بندګان په مقدس مکه دي دا ټول ما یو ومني زما عبادت وکړي زما منشا ته وګوري زما خوشحالۍ ته وګوري او په کوم کار چې څه خفه کېږم د هغې نه ځان منع ولې د دې دپاره الله تعالی انبیا راولېږل چې انبیا دا محنت په دی وکړي د دی نه دا خپله وعده چې الله تعالی دی سره کومه کړې ده هغه د دی نه هېرېږي نو الله تعالی انبیا راولېږل چې انبیا دی ته دا خپله وعده یاده کړي چې ورتاسو دنیا کې د خواهشاتو پوره کولو لپاره نه یې راغلی تاسو دنیا کې د دنیا د حاصلولو لپاره دنیا ته نه یې راغلی تاسو دنیا کې زړه خوشحالولو نه نه یې راغلی بلکې الله تعالی انسان په مخ د ځمکه پیدا کړ صرف د دې لپاره چې د الله عبادت وکړي بیا موږ تاسو به وایو چې انسان به څه کوي دی په دنیا کې به ګرځي او دی به کارونه کوي او دی به مزدوري کوي او دی به چې نوکري کوي او دی به زمینداري کوي نو عبادت خو صرف به دا ده چې انسان عبادت کوي نو بس دی خو به جومات کې ناست وي او لمونځونه به کوي تلاوت به کوي او ذکر او اذکار به کوي یا به دعوت تبلیغ کې ګرځي یا به نور داسې کارونه کوي نو دا به د ده عبادت وي او که نور کارونه کوي نو لهذا دا به د ده عبادت نشي شمېرلی نه موږ تاسو ته شریعت اسانه کړې ده د رسول الله زندگی او د رسول الله ژوند زما ستا مخې ته نمونه پرته ده چې رسول الله مزدوري هم کړې ده رسول الله معاملات هم ساتلي دي رسول الله وعده هم کړی دی رسول الله په موقع باندې غم هم راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې د هغه ملګري وو صحابه کرامو هغوی مزدورۍ هم کړي دي هغوی زمیندارۍ هم کړي دي او دغرنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې چې کوم خلک وو هغوی د دنیا دا پیسې چې کومې دي که تجارت شو که صنعت شو که ملازمت شو که مزدوري شوله دا ټول په ټوله صحابه کرامو کړي دي او زما مخې زموږ او ستاسو مخې ته یې ایښي دي چې ګوره دا خلک وو د دوی پټي د دوی نه خدای نه دی ورکړی د دوی دوکان د دوی نه خپل د دین محنت او خدای ته نه دی هېر کړی دغرنګې دا خلکو د دنیا مال هم دوی له راغلی دی خو ګوره په خپله مالدارۍ کې خپل خدای نه دی هېر کړی دا خلکو د دنیا د جهان غریبانان هم پکې وو داسې غریبانان چې د ډوډۍ وس او طاقت هم نه لرو
خو په خپل غریبۍ کې هم خپل خدای نه پرېښود. نو دواړه قسمه الله تعالی موږ او تاسو له مخې ته کېښودل چې مالدار یې راته وښود. هغه خلک چې هغوی مزدورداره وو، تجارت والا وو، د دنیا کارونه یې کول، او هغه خلک چې هغه بېروزګاره وو، هغه خلک چې هغوی مطلب ځان فارغ کړو د دین لپاره، دنیا یې نه حاصلوله. نو دواړه قسمه خلک یې موږ او تاسو ته مخې ته نمونې کېښودلې او بیا یې موږ او تاسو ته کېښودل د دې لپاره چې تاسو وګورئ دې خلکو ته چې ګورئ که دنیا شته هم الله نه یېرئ او که دنیا نشته نو بیا هم نه یېرئ. په هر حالت کې که زړه خفه دی او که خوشحاله دی خو الله خوشحاله دی. زړه مني او که نه مني خو چې د رسول الله سنت دی او د الله حکم دی نو بس هغوی سر په سترګو منلی دی. زموږ او ستاسو مخې ته کېښوده. نو په ورځ د محشر باندې څوک بیاګاني شي ویلی چې یا الله زه پیسې راسره نه وي، زما کور نه و، زما تجارت نه و، زما دکان نه و، نو زه دنیا کارونه راباندې ډېر وو او ما ته چې د بچو غم و دا و دا و، نو ما د دین باندې چې چلېدل راته مشکل و، یا ما د دین لپاره ځان د دې ډولې لپاره کړی دا خو د دې کارونه نه وو. ولې د صحابه کرامو دکانونه نه وو، ولې د صحابه کرامو ذمېدارۍ نه وې، ولې د هغوی اولاد نه وو، د هغوی بچي نه وو، د هغوی رشته داران نه وو. دا هر څه باوجود هغوی د دین لپاره ځان فارغ کړي. چې زموږ او ستاسو مخې ته نمونې پرتې وي او هغوی ته موږ ګورو نو بیا به راته په دین باندې تلل او په دې باندې عمل کول زموږ او ستاسو دپاره څه وي بیا به اسان وي. او که چېرې موږ د دین نه ځان نه خبرو، د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ نه ځان نه خبرو نو بیا به موږ ته د دنیا کار پرېښودل، بیا به موږ ته په دین باندې چلېدل دا به د موږ ته مشکل وي. نو خبره مې دا کوله چې ګورې صحابه کرامو 100% چې کوم حکم به د رسول الله راغی او ورته به بیان کو چې الله داسې وایي یا تاسو داسې وکړئ نو صحابه کرامو به خپل کارونه پرېښودل. یا به کوم صحابي کوم ملګری داسې و چې هغه به تجارت کو نو هغه به په هغې کې کتل چې د رسول الله دا حکم زه په دې کې برابر کړم. په یو کس صحابي به زمیندار او د زمیندارۍ متعلق به حکم راغی نو هغه به د الله دا حکم په هغې کې برابر و. خو دا پکې نه و، د صحابه کرامو په وخت کې دا نه و چې دا حکم ګران دی، په دې باندې عمل کول ګران دي، یا د دې کې ما ته چې دا مشکلات دي، ما ته تاوان دی، زما په دې فایده نشته، او یا که زه په دې باندې عمل کوم نو زما چم داول او داخله پیسې. د هغوی په نظر کې د الله او د الله د رسول حکم دا اولو او خپل تني پلار او خپل بچي او خپل دغه رنګې چې دنو بیبیانې او خپل اولاد د هغوی رخصتو لومبی د الله او د الله رسول حکم. که د دې په مقابله کې به د الله او د الله د رسول حکم راغی نو خپل کام رشته دار او هر څه به یې رخصت پرېښودل او د الله د الله رسول په حکم باندې به عمل. نو چې زما او ستا مخې ته د صحابه کرامو دغه زندګي او ژوند پروت وي نو بیا به موږ ته د دین باندې چلېدل دغه رنګې د الله احکام پوره کول اسان وي. نو خبره مې دا کوله چې الله موږ پیدا کړو په مخ د ځمکه نو د څه دپاره؟ د دنیا دپاره نه بلکې د عبادت دپاره. او دا مې ورسره وویل چې موږ په ذهن کې راځي چې موږ خو عبادت ته ډېر نه شو فارغېدلی، دنیا کارونه دي او روزګارونه دي دې سره به څه کوو؟ نو د هغې باره کې مې درته وویل چې د صحابه کرامو زندګي او ژوند وګورئ هغوی څه کوي. ستا دپاره که ته تجارت کې نو د شریعت په رڼا کې دننه چلېږه، د حلال او د حرامو تمیز ساته. ستا تجارت کول، حلال تجارت کول ستا دپاره عبادت. یو کس زمیندار دی په هغې کې ته د خپل د الله او د الله د رسول د حقوقو خیال ساته، مونځ لکه یې مباسه، نو دا ستا زمینداري ستا اعمال نه دی بلکې دا ستا رامبی وال په دې ځمکه کې دغه رنګې نور کارونه کول دا ستا دپاره عبادت دی. قال الله تعالی په دې اجر او ثواب درکوي. که ته ملازم یې د ملازم وګوره زما د باندې د الله او د الله د رسول څو حقوق دي، یا دې کې زه د کم کار نه ځان ساتمه. ستا د اته 9 ګنټې ډیوټي د هغه ته په سور مور باندې ولاړې ته په هر ځای کې نو دا ستا دپاره عبادت دی. او که ته مزدور یې
نو هغې کې هم ته خیال ساته چې په کوم زما مزدوري حلالېږي او په کوم مې حرامېږي، یا ما باندې په دې مزدورۍ په ټایم کې د الله څه حق دی چې د لمونځ ټایم راغی زه به دا پوره کومه، دا به کوم، دا ما باندې د بچو ذمهداري ده، دا به هم کومه، نور به هم کومه. نو دا 8 ګنټې کار چې ته ځان نه خولې وباسې د خپلو بچو لپاره، دا ستا عبادت. نو الله خوشحالول په هر ځای کې کېږي. که موږ وغواړو چې موږ الله خوشحالولو پکې په مسجد کې هم خوشحالولی شي، دغه رنګې که موږ دا ووایو چې موږ الله خوشحالولو دې په بازار کې هم خوشحالولی شي، که موږ ووایو چې موږ الله خوشحالو دې په کور کې دننه هم خوشحالولی شي، او هر موقع هر ځای کې ته د الله حکم کوو چې دې وخت کې ماته څه کول پکار دي. نو موږ او تاسو آزاد نه یو، موږ او تاسو آزاد نه یو چې بس چې څه مو وکړل، څه مو ژوند تېر کړ، څه مو زندګي تېره کړله، بلکې نه، موږ په هر مقام او هر ځای کې د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې کوم دین ورکړی دی د دغه شریعت به پابند اوسو. په هر موقع باندې په مسجد کې دې ولې نه یو، دا نه چې یو سړی مسجد ته رادننه شه نو دې کو یې هر څه کوي نو کوي او بیا به د ده نه تپوس نه کېږي بس په مسجد کې ځکه جومات کې خو دې هر څه وکړو. نه، ته په خانه کعبه کې دننه هم ناست یو ته خلافورزي د قانون د شریعت کې به ته په دې مجرم نو چې هر ځای کې یو، که هغه په بازار کې یو، که هغه په کور کې یو، که هغه په بیت الله کې یو، خو چې موږ نافرماني د الله تعالی کوو نو موږ د الله مجرمان، او که چېرې موږ په هر ځای کې د الله رضا لټوو، دغه رنګې د هغه کار نه ځان ساتو چې کوم د شریعت نه فرمایلې ده، نو دا د الله د رضا سبب. په دنیا کې به زندګي او ژوند به داسې تېرو چې هغه کارونه به ځان نه ګورو چې په کومه باندې زموږ رب خوشحالېږي، او د هغه کارونو نه به رسول کېږو په کوم باندې چې د الله او د الله د رسول څه کېږي هغه خفه کېږي، هغه کارونو نه به رسول کېږو. ځکه زندګي او ژوند ته چې وګورو نو موږ تاسو دنیا به د دنیا خواهشات دي او څه دي څه دي هر څه زموږ نه هېر کړي دي. دین باندې تلل او په دین عمل کول راته ډېر مشکل وي، خو څومره چې د رسول الله زمانه لرې کېږي نو دومره فضولیات او دغه رنګه چې د الله تعالی نافرمانۍ نه نصیبه کېږي چې خپل ځان کنټرول. موږ داسې بې مهاره اوس چې پرېږدي هغه په هره غاړه کې لاړل، داسې نه یو بلکې الله قانون په مخ د ځمکه شته، قرآن شته، شریعت شته. نو ما او تا د زندګي او ژوند چې قدم اخلو په لاره ځو، پورته ځو، په هر کار کوو، هغې ته به ګورو نو هله به زموږ او ستاسو زندګي په ژوند کې به زموږ سکون وي، ژوند کې به زموږ آرام وي. او که چېرې موږ او تاسو خواهشات پوره کړو او خلک خوشحاله چې پلانکې به څه وي، زه په دین باندې عمل ځکه نه کوم چې دا خلک به څه وایي چې یار داسې یو کس ته ګیره کړ ټوله نو ما ځکه داسې ولې ته کټ کې پرېږدې دا کړ خو یاره کور کې راته مور وایي چې بس کاري، مور راته وایي چې دا لرې کړه ستن لرې کړه بس کاري. نو که ما ورته د شریعت په هر لاره باندې ځو، په هر حکم برابرو او وایو چې یاره ښځه به مې څه وایي، مور به مې څه وایي، چمګاونه به څه وایي، دا خلک به څه وایي، او دې ته نه ګورو چې د دې په مقابله کې زه یو ګناه کوم نو الله تعالی ته څنګه مخامخ کېږي، الله به راته څه وایي، الله به څه وایي، رسول الله ته به څنګه مخامخ کېږي نو رسول الله به څه وایي. نو زندګي الله تعالی راکړې ده، ژوند یې راکړی ده، هغه کارونه پکې وکړو، هغه کارونه چې هغه مطلب مخکې هم خلک هغې ته ګوري نو د هغې نه عبرت اخلي چې مال هم داسې پکار دي. او که موږ او تاسو په دې ژوند او په زندګۍ کې داسې کارونه وکړو، داسې کردار زمونږ وي چې چمګاول او خلک د هغې نه پناه غواړي، هغې نه امان غواړي، او یو کس دی که چېرې ته معلومول غواړې، که چېرې ته دا معلومول غواړې چې د معاشره کې خلک ما ته څنګه ګوري، زما په باره کې څه وایي، د یو کس نه به مخامخ تپوس مه کوه چې هلکه زه څنګه یم، هلکه زه ښه یم که خراب یم، هغه به ستا پلار به دي یا به دې رور یا به دې ګاونډي، نو هغه به تا ته وایي چې نه ته خو بلکل فرشته یې، ته خو روغ بلکل ته ستا نه ښه انسان په دې کلي کې بل نشته. ته د ځان په باره کې تپوس کول غواړې چې زه څنګه یم، نو خوشې شه یو بل کس چې ستا تپوس وکړي چې هلکه دا پلارکۍ څنګه دی. نو که ستا په باره کې ستا ګاونډي، ستا رشته دار، ستا نه خوښې شه بل چا له ستا راپورټ ورکړه چې او دې ښه دی،
بیا پوه چې ستا عمل او کردار ټیک دی چې ستا نه چم ګاوه او خلک خوشحاله وي او که چېرې نه ستا په باره کې بل چا داسې خبره وکړله چې ستا د ورسره خدای ګاونډ کړي یا ته راغله څه خبرې موږ خو دې پوه دې راغلي یو خو به ظاهرا ډېر ښه دی او که ډېر مونځونه کوي او که ډېر تهجدونه کوي او ډېر ځان ته ښه ښه وایي خو عمل او کردار یې ټیک نه وي نو بیا په داسې عمل او په داسې زندګۍ څه کوي چې ستا په مرګ خلک خوشحالېږي نو ژوند به په معاشره کې داسې تېرو چې چم ګاونه راپسې خفه وي چې څه وي چم ګاونه راپسې یو واقع مې کتېدله یو کس کور خرڅو چې کور یې بیان کړی د هغه پیسو د ضرورت و چې یو ورځ نیم تېره شوه چم ګاونډ ته پته ولګېدله وایي دې فلاني کس کور خرڅ کړی دی نو سالمه محله راجمع شوله او ټولو په شریکه باندې پیسې راجمع کړې دا پیسې ته واله خو په کور مه خرڅوه ولې ستا په شان انسان موږ له په معاشره کې محله کې پکار دی نو چې موږ او تاسو زندګي او ژوند داسې تېر کړو نو چم ګاونډ به موږ پسې خفه وي بیا هغوی به زموږ په تلو خفه کېږي هغوی به زموږ په نقصان خفه کېږي هغوی چې موږ باندې خوشحالي راځي هغوی به خوشحالېږي او که چېرې نه موږ په خپل کلي په چم ګاونډ کې خپل ورور او عزیزان او رشته داران پوزې دې نیولې وي نو هغه به زموږ دپاره سهار او ماښام دعا غواړي یا الله مې اخلاص نو کوشش به کوو چې زندګي او ژوند مو داسې تېر شي چې خلک مصیبتونه کوي بله خبره مساجد او مدارس دا د الله تعالی د کورونه دي او د دې ځای نه الله تعالی دین خوروي موږ او تاسو وګورو نو که موږ او تاسو د دین راغلی دی دا قرآن او شریعت راغلی دی نو دا د مسجد نه راغلی دی د مسجد نبوي نه راغلی دی او هغې کې یو ځای و چې هغې ته صفه وې صحابه کرام به ټول هلته کې راجمع وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د احادیث تکول نو مسجد او مدرسه دا د دین د خورولو ځایونه دي نو چې مسجد او مدرسې کوم ځای کې څوک جوړوي هر ځای کې نو د دې به بد نه وایو د دې به خوشحالېږو ولې که یو سړی سکولونه جوړوي او نور څه جوړوي نو هغه خیر درته جوړوي څه پروا نشته ولې هغه د دنیا د ګټلو ذریعې دي او که مدرسه او مسجد جوړېږي نو ما ورته وایو چې دې ته څه ضرورت دی او بعضې خو دومره د زړه نه تنګ دي دومره تنګ دي چې هلته کې څه وایي وایي دا مدرسه د پیسو د ګټلو یو ذریعه ده څه وایي وایي دا مدرسې او مساجد دا د پیسو د ګټلو به دا کې دغه یو پرایویټ سکول دی او حالانکې په خپله حقیقتا د قوم 10 روپۍ به دا هغه عالم ته نه ورکړی ده چې ها استاد دا کوله دا یا ته ځان راواله یا دې مدرسه کې ولګوه خو چې ماینس شروع کړو خبرې شروع کړو نو هغه موږ هغه ګاډرې لوزو چې بس ته وایي چې د دین دا ټیکهدار صرف دا دی او دا ملا صاحب او دا قاضي صاحب چې کوم دی نو دا او تفضل کوي نو مساجد او مدارس چې هر ځای کې وي دا به الله تعالی ساتي دا موږ نشو ساتلی دا به الله تعالی ساتي او موږ به تاسو به ځان نه ګناهګار ولې موږ د مسجد او مدرسې پسې خبرې کوو نو دا خپل آخرت په خپله بربادېږي خپل آخرت په خپله بربادېږي نو پام کوئ چې داسې خولې هر کس تمام چې داسې د مسجد او د مدرسې په باره کې داسې غلط الفاظ چې بعضو ټیم څه ووایي بعضو ټیم څه ووایي نو دا ګورئ ښه خبره نه ده د یو عالم د یو امام حقیقتا د کوم څه نه هېڅ نه کوي هغه له کوم عزت ورکړي هغه الله تعالی ته ورکړی دی ستا په دوه خبرو به هغه نه کټګېږي او نه به بره کېږي خو څه به وکړي خپل آخرت به برباد شي نو دین که موږ تاسو ته راغلی دی د دې مدارسو نه او د دې مساجدو نه راغلی دی چې په دې کې د دین کار کېږي دا د دین مراکز دي په دې به موږ تاسو خوشحالېږو الله تعالی دې نور وکړي دغه رنګې چې دی نو دلته کې مسجد لا چې دی نو ځای ورکړی دی یو که نه ځای دی ټول کلي والا ته به پته وي چا چې ورکړی دی الله تعالی دې د هغه یو دی قبول او منظور کړي او الله دې د شفاعت ذریعه وګرځوي دا مسجد چې چا ورکړی دی چا پکې څومره پیسې لګولې دي موږ تاسو خپل ځان ته وګورو دا چې کله موږ شهید کوو نو چا وایي نه دا چې یو هغه دی دا دی هغه دی 50-60 लाख रुपए جمع شي دا به کار شروع کړو هغه به وکړو دغه به وکړو دا هغه چارې چې د هغې اراده نه وه ولې به ما به لوړ راځي چې نه همت موږ ټول وکړو خدای پاک جوړ کړه داسې 90 लाख روپو نه ورسېد او دا روان دي نو مساجد الله تعالی انتظام کوي به دغه چې په چا پیسې الله تعالی ته خوښ شي د هغه لړه کې واچي دا پیسې جومات کې ورکړه او په چا سره ډېر ساتېږي ورسره خو چې الله تعالی نه قبلوي نو بس هغه سره به یې چې مطلب هغه نه قبلېږي قبلېږي به هغه روپۍ چې الله یې وغواړي نو په زړه کې به یې وله واچي چې دا ځمکه مسجد نه ورکړه
زړه کې به ولواچي چې دا پیسې د مسجد او مدرسه کې ولګوه دا د آخرت ګټه ده. نو مسجد د افطار په ورځ 8 بجې د افطار په ورځ 8 بجې دلته د مسجد افتتاح ده. ان شاء الله ټول دې کې ضروري نه چې ورګه مونږ ته به راګانې وم ان شاء الله کور په کور باندې مسجدونه چټېږي. خو تاسو د ټول ته خواسته چې ټول کلی ته چې باغې کې څوک شرکت وکړو د ښه کار افتتاح کېدای شي زمونږ د جمع کېدل زمونږ دپاره د شفاعت ذریعه وګرځي. ان شاء الله ټولو ته چې درخواست دی او دعوت دی د افطار په ورځ باندې 8 بجې دلته کې چې دلته تاسو ته معلوم ده نو د برهان کاکا دې ځای خواړه کې چې کوم مسجد چې نو هغه ورکړی دی نو هغې کې به کار شروع کېږي د هغې افتتاح ده ان شاء الله هغې له ټول ورشي. الله جزا مالک